اوریدونکي ستړي مه شئ. نن مې ډېره سبکه ډاکه خبره راوړې ده. امید لاره چې تاسو دغه نه کېدای شي چې زده کړئ او چې یو سړي نوې ښځه وکړله، پړه لیکه وه، سمجداره وه. ایجون سره اسلام آباد ته راوستله، بیا دې له ته ودې ته و چې ته نکاري که زه نکاري که په ګډه باندې ومېږه یو ښکلی ژوند تېر کړي. بیا دغه ژوند کې یې دولته پنډېدي لار بار خپل کلي سره دغه نه چې کومه بچی وه هغه د قرآن علمي یې کوله، دغه ډېره په پرده په عیاشت لار وتله. خو دغه خوریت یې وویل چې په دا ښځه د نکاري نوای کړي حالات ډېر ښه نه دي، ښځینادو داسې نه چې وروسته د خپل کور سره بربود وي. زه خو وایم چې ده په کور شي وي ته چارې لارې کوه. ده ورته وویل چې ته ډېر تنګ نظیره یې، ډېر کمزوری سوچ ته دی، نه پوهېږې، هغه د زړې زمانې سوچ لرې، وخت بدل شولي، تعلیم یې کړی دی، خامخا چې د خپله نکاري کړو. په دا باندې دغه ژوندکي ښځې هم ډېر اکشن وخاستي، ویې ویل چې یاره نیت د داسې خبره نه وه کول په چا، مو دا د ډیګرۍ دو، دا د کالجي نه یونیورسټۍ که نه. خو بهرحال دا د چېرې به انجیوز وه، په دا شی د دې نکاري وشوله که نه، چې نکاري یې وشوله، دو دا تاګ رو تاګ یې سره شیري کړلي، دڼکی خپله نکاري ته درېمي، دا خپله ته درېمي. خو بهرحال جلکۍ ریچ په ریچ که نه. اول چې اسلام آباد ته راغلله بیا ډېره په لشکي په غا شوه که نه، په ادا په حیا شوه، بورکې مورکې ورستې دا لرې کړه، بل شی لرې کړي، داسې ټکرای د ټکري یې ژاته روغی د ژې نه پې روخ اړیکن کې دوپټه جوړه شوی، دوپټې نه کیسه لوړله، ویښته یې تړلې وي، بیا ویښته هم سره زلفې ملفې خلوص یې کړلې، بیا په سیلون ته وړه چې واته کټینګ مټینګ یې وکړي، بیا ورسره آیبرو جوړې کړې، بیا ورسره بل کټینګ وکړي، بیا ورسره په ډریسینګ شي ټراوزر شرټ ته کیسه لوړله، بیا ورسته ورسره جلکۍ ریچ په ریچ چې په کوم جو شي چار کوله هغې هم ډېره توجه ورکوله، خوشحالي یې وه، ښه سرات یې وه، ښه باروباره وه، ویسینه یې وروشه یې وه. دو هم هغه تاګ رو تاګ کو هغه د دفتر چې کوم ګړی دی په هغې کښې دو کوره ته بیایي رو بیایي که نه، پیک اینډ ډراپ هم ورکوي، هر شی ورکوي، تنخواه یې ښه زبردسته ولګېدله. بیا دا ژڼکی هم چې دا ډېر خواشول و چې تو تنخواه په مونه زیوته شولی، موږ خو په دا راټیم شي که نه، یا هغه شپېته زره دو یا تو 1,10,000 روپۍ تنخواه ولګېده. خو دا خو غټه خبره ده. بیا د دې ټور وي لاهور ته لوړله، کراچي یې 7 دن ټور وواللي، بیا مو خیال د ملک نه بهر یې هم د 14 دن یو ټور و آیو واللي لوړل که نه، د غونډ د آفیس وله. خو دغه نمونه ایسوک کې تو به و سړی و ګوشی و یا بیمور ده یا وژی ده یا تژی دی، په دغې نمونه و. خو لاندې وژدې داسې دي چې یو ارج بیمور شولي، چېرې په دا مانډې نه دي، دا سیمټ نن سبا د مربه لګېدلي دي، په دا کښې بیا چېرې شوېدلی دی چې وشوېدي، بیا د دغه شویولې سره د ده د ورونه هډیکی ولګېدي، بیا دا د ورونه هډیکی ته دره سیخ شولي چې ته د چک د ټیټ ووتلي، بیا به نیت وه چې دره خو ورجا تېږه زه پرې روغ ګوشی وم، زاړه مې چې کومه دعا شته دی نه، کله په یوه دفتر دو، کله په بل دفتر دو، کله په یوه جوشې شپه دو، کله په بل جوشې شپه دو، ګڼه د هغه منډه ترپه وه. خو لاندې وژدې چکې نیو ورته روغی چای ماړوي ورته روړلې، دو یې خیال په رړول. اچھا خو ژڼکی ته اول ورته چې دا ریچ ته مې اصول درته کولی چې دغه ښځینه د داس تو وایي چې پرېږده وا سړی خو 200 روپۍ ګاټي که نه، دا تانګ سوچ نه وي په چار، میشته یو کلاو ذهن سوچ په چار دی چې بس بهرحال بیا خو صحیح و. بهرحال خو نیه بیا هم مصروف شولي، داس خو نه وه. د ده د چای چوکنه، د ماړۍ چوکنه، ژیرې بابرې، سار بابار دو په 15 دنه بعد چې روغلله د پورې نه دلته خالي وارج ورته رجاوته شوله، سړی ولیدي چې په کاټ یې شتی بالکل په باد حال دی. دی ورته چې یاره چې ته خفه نه شې، ته د خپل ژوند خیال وسوته یا چوک درته ونچه، زه راونه یې د میږه لاهور ته هغه راون دی کیس ګاډی وي لوړ دی هرني نه، ها هو پلپسې لوړه ښځه. بیا لاندې وژدې دا درته وکم د کیسو ډېره سره وژداوي نه چې ښځه چې د کوم دفتر شي چار کړه، دا ته چې بل ژڼکی دی د دغې سره یې بهرحال نوست وي لوړ ښه جوړ شول، تعلق یې ښه جوړ شولي، هغه ښه ډاک موړ و، دا هم ښه زبردسته وه. دې له په ساړي هم پوه شوله چې دا خو هسې ګایز یې خور راونه دو، بیا ګای ورور راون دی، یعنی جلکۍ به دا پوه شوله چې په دغې کور نه مې په 4 دی لیدو، په دا بیریا ټاون چې د دغه سړي میله وه چې د چا سره یې د یو رشته جوړه شوله. په معذرت سره دا خبره وکړم. په هغې رشته کښې بیا دې وخت ژڼکي ته و چې که خوښه دې وي، ژڼکي ورته و چې خو د دغې نه جون سره روغه که بیا دلې بهرحال دې ور سړي ته ورته چې که خوښه دې وي چې مست یې ازوده کې، ته خو مطلب تنګ نظری سړی نه یې که نه، ته خو ډېر داسې د کولاو مغزې وله سړی یې که نه، نه زه خو بیا یې چې متوسطي اجازات روکې کوڼي روکې مو فارغه کې زه دلې خپله یوه زندګي مې دو، زه دا د تو خوان یې ورېڼه دا نیایي نه دا ګایز به ګژ هغو خبرې. ژڼکي دې سوچ وکړي چې دا خو کیسه ومنه چې نیت یې وویل چې خو داسې ورته وایي، نیت ورته چې بالکل یې حق دی، حق یې په دا دی چې مو په حوالې چې تو ته یوه خبره وکړله چې دا ښځه د ډېره په ادب په عزت روواستله د وطن نه، ویس کا دې ډېر تعلیم کړی دی، دا ښځینه دو د دې د مغزې نه پته لګېږي،
بیا دا خبره نه ده چې کنه غونډې ښځینه یو قسم دي، دا ته ډېرې ښځینه داسې دي چې چارې هم کو، په هغې آداب شي کو، په هغې حیا شي کو، په هغې خپله دوپټه ټکري شي کو، په هغې تمیز شي کو، 9 to 5 جاب کوي، درېمي رو یا خپل بزنس کوي. خو دا د تو د ښځې چال چلن نه ولسایي و نه وسایي د اوس اندیا سے دی چې دا زودای دې هم ورکړلي. بهرحال یې ته او چې تو سوچ نه بدلیږي ورته چې بس ودولې بیا چې څرنګه پې پوهېږي بیا مې دا ګل داسې وکړو. بهرحال د سره فارغي کړل، د اور سړی وکړلې دای دله ته دغه چنګاول پنګاول یې تېراول، مطلب کله څرنګې کله خپل پردی اچھا خو ډېر سره خراب شولي ورسته په دغه چې خوندي ویرونه هم په خپلې لارې لوړل. اچھا د نیې طرفه نه داسې موقع نه وه. بیا نیې وارش پې سیخ شولي، پړوسي یې و، هغې پړوسي پلوس نیولي وي، 2 کسان وي، پلوس نیولی و دی په دلیار شي په روغانې خپله باچه یې راونه کړې وه. ورته ویې چې باچه زه یوه خبره درته وکړه، ورته چې ورته ویې ورته چې دا یمو لیر دو دی دو 9,000 روپۍ وخلي واته چوبوړ کی باچین ورته رو چیسی پورا ورته ویي. خو د مو زړه د مو مغزه مطمئن یې زه خواشولی یم، دو په آداب په حیا شي چیرو چی د مو قانون د مو اسلام د مو هر څه شی دا ورته ویي. خو د تو ښځې چې کوم تصویرونه یا کومې ویډیو نن په دغه سوشل میډیا باندې چلیږي، زه خو دغه ته په سوچ یم چې تا چې کسې یعنې یو سړی وي ته چې هغه کسې تا څرنګه برداشت کوې، ته څرنګه د تو په وینه کښې دغه د وینې ګرځش څرنګه دی. په دغه چې ویډیو یې ډېرې عجیبه غوندې جوړولې. خو بهرحال خبره دا ده اورېدونکي کې اوس په دا کیسه مې راکړه ډېر وږغېږي هم. سوچ 2 قسمه سوچ دی، یو هغه سوچ دی چې دی الله مانی، رسول مانی، آداب مانی، پرده مانی، قانون قاعده مانی، د وزیرستان کلچر روایات مانی، اٹھنا بیٹھنا مانی. بل هغه مغزه دی چې دا یک شی نه مانی، یې جون انګریز جوړوي، هغه مغربي سوچ، هغه ډریسینګ، هغه کټینګ، هغه لب و لهجه، هغه نوست ویلوړ. دا 2 قسمه سوچ دی. په دغه 2 قسمه سوچ کښې د میډیا توسې چلاول تلل یا سره پوهاول دا ډېره مشکله ده. یو سوچ هغه بل سوچ ته وایي چې ته غلط یا بل سوچ هغه بل ته وایي چې ته غلط یې. ټیک شوله انوایرمنټ چې کوم دی د ماحول ډېر غټه اثر اچېږي. خو زه وایم چې دا هم ډېره غټه د افسوس خبره ده چې میډیا د خپل پلور، د نیکه، د مور، د ترور ویلې په دا چې دی خو هغه ساده زندګي تېره ده. میږ د هغه نه بهر ته چې راوځي بیا میږه داسې لبې شیري کړي چې هغه د میډیا توسې په کنټرول شي نه وي. په دا کې کیسه پر بیا مو ته کله کله هغه د چینګښې والا خبره راویده شي، وایي چې چینګښه په غور کښې وه ډېر ټیم، بیا په غور شوې داسې وړیکه ټوپ ووالي که نه داسې کانده وه په دا کښې وه، بیا داسې ټوپ وواللی چې ولو زه دره ټوپ والی شم دا خو دا راستر غور دی که نه دره، بیا به دغه جینۍ ته ټوپ ووالي. بیا یوه ورځ چیرې په غلطي سره لږ زوتی زور کړی دی د ښکاندې نه پوس یې ټوپ وروالی دی چې کله دا پوس د کیي و خوله ته یې ټوپ ورواللي، کله یې دې له ونې غرینه ولیدل، دریوبینې ولیدل، په ټوپاول شول چې ولو یا الله پاکه تو دا راکښلي یې دا راستره دنیو دو مخو چې کنه دغه غور دی نېره چې چوره پره میډه په غور کښې وي میشته لګېږي چې کنه دغه غوري نه دي که نه کاندې دي، دغه کاچابودي دو، دغه لوډ شیډینګ دی. خو چې بیا میډه کله د غور نه لږ ټوپ راووایي بیا میډه نوره د نیو وویني، بیا میډه د نوره د نیو سره خپل قدم، خپل روایات، خپل اٹھنا بیٹھنا هر شی بدل کړي. بیا چې دا میډه کله بدل کړي دا بیا میډه چوک سیخوای نه شي، بیا ته تنګ نظری وي، بیا ته د زړې زمانې سوچ لرې، بیا ته انتهایي بشمره سړی وي. بلې په دا چې تو خور لیر ته دا وایي چې بچی لږ کې معمولي د اسلام او د وطن د علاقې په طریقه باندې سره درېمي. بیا چې نیکمالی اولاد وي درته وایي چې پلوری تو خبره په ګل بدله، بیا چې نیکمالی نه وي درته وایي چې د زوړه سوچ ولی یا کستی کټینګ یې کاولی ها ټروزر شټینې اچول ها که بیا نکارۍ کړې ها که بیا دولې بل سړی وکړلي ها بیا ستې د تو په لوس شي دا شی نه دی، بیا دا د تو د اختیار نه بهر دی او بیا د تو زندګي داسې وي چې پردی خلکو دې په لوسینه نیولی وي چې چوره یې ودګولې په کوم هسپتال شي پرېښولې. بیا که د ګایز وګه ماړی ستیوا خو وا دی که نه دی وا خو تو ته مسله نشته دی ویلې په دا چې په خپل لوسته کړي دي. نن مې دا خبره په دا پر درته ورزده کړله معذرت غوښته که چې د مو خبرې باندې لګېدلې وي، زه صرف مې مقصد دا وي چې هغه یو پیغام تو ته در ورسوم، نه مینه یا نور په ډیټیل شي درې منه چې دا چوک و څه شی وي څرنګه و، خو خبرې مقصد دا دی چې تاسو ته دا پیغام در ورسیږي چې دا 2 قسمه سوچ دی په دغه 2 سره قسمه سوچ کښې وز د میډیا تو خپله فیصله کړې نه دو.